ذیل طبقات الحنابلہ دا یو کتاب دی او د ابن رجب الحنبلی کتاب ابن رجب الحنبلی د امام ابن القیم رحمه الله مایاناس شاگرد ابن رجب الحنبلی په خپل کتاب ذیل طبقات الحنابلہ کې د یو لوی عالم واقعا ذکر کړي او هغه خپل هغه واقعا بیانوي څوک دی هغه عالم قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی الانصاری قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی الانصاری دی واقعا ته وښه ډېر عبرتناک واقعا چې د نبی رسول الله والسلام په تابعداري سمې لري هغه فرمایي وي او ایک نمبر جلد لومبني جلد کی 443 او 444 نمبر صفحه پدغه صفو کې چې کوم نه د واقعي ذکر کړی دا قاضي ابو بکر محمد بن عبد الباقي الانصاري رحمه الله فرمایي وې زه چې کوم نه په مکه کې اوسېدلم په مکه کې اوسېدم ډېر د غربت او ډېر د غریبۍ او د فقر ژوندۍ مې تېروله یو ورځ د غریبۍ او د فقر د وجې نه لوږه راته ډېره محسوسه شوه ډېر وږی شو نو زه په دې نیت باندې راووتلم د کور نه بار چې یاره څوک به میلاو شي څه خوراکي څاک به چېرته میلاو شي چې څه وخورم چې موړ شم په دې کې چې د کور نه راووتلم په لار کې ګورم چې یو دیلۍ پرته ده د ریخمو او د ریخمو په تار باندې د هغې خوله چې کوم دی نو څه شوې ده بنده شوې ده تړلې شوې ده ما هغه تیلۍ راوچته کړله او کور ته رالم په کور کې مې چې کوم دی نو هغه تیلۍ کولاو کړه چې ومې کتل په هغې کې د ملغلرو یو بهترین هار پروت دی امیل پروت ملغلر وایي ما ویل چې زه بس زندګي دې جوړه شوه اوس به چې کوم دی نو فقر و فاقې او غربت ختم شي خو بیا مې سوچ وکړو چې دا خو د چا نه پرېوتی دی او د چا نه ورک شوی شیز دی او د ورک شوي سیز په باره کې خو د اسلام خبره ده دا مسله ده چې هغې به تعریف کې خلکو ته به وایي چې ما د شی موندلی دی که د چا یي نو ماته علامات او نښې وښایي چې ولې ورکړم نو دا خو زما نشي کېدلی وایي لږ ساعت پس چې ګورم نو بار اواز لګي او اواز یو سړی کوي چې یاره ما نه چې کوم دی نو یو تیلۍ ورکه شوې ده او په هغې کې د ملغلرو یو هار که چا ماله هغه تیلۍ راکړله او ویې موندله ویې کړله نو زه به هغه له 500 دیناره ورکړم وایي ما چې دا اواز واورېد زه په دې اواز پسې راووتلم دې سړي چې کوم دی نو په لاس کې 500 دینار نیولي دي 500 دینار انعام به ول ورکړم دا 500 دینار ته وایي دا به چې کوم دی نو مړی 100 روپۍ 100 دیناره نه دي 100 دینار دا د 9 تولو سرو زرو برابر 100 دیناره 500 دیناره نو د عامل به چې د څوک وایي زه چې کوم دی نو راووتلم رالم د دې سړي خبرې ته مې غوږ کېښ ما چې کوم دی نو دی د لاسه ونیو ځان سره مې کور ته بوتلم دنه مې تپوس وکړو چې یاره ستا دا تیلۍ څنګه وه په دې کې څه پراته وو په څه شي تړلی شوي وه او دغه چې ته څه یادوې چې هغه پکې و هغه پکې څه دا تیلۍ د څه شي وه څه پکې پراته وو په څه تړلی شوي وه چې څه پکې وو هغه د هغې شمېره څه وه هغه څومره وه وایي هغه ما ته وویل چې د ریخمو تیلۍ وه د ریخمو په تار باندې مې بنده کړې وه تړلې وه او په هغې کې د ملغلرو تار پروت و د ملغلرو هار پروت و او هغه ملغلرې دومره دومره وي وایي تعداد یې راته ما ورته ویل چې دا ستا تیلۍ ده اوس دې سړي خو په لاس کې 500 دینار نیولي دي او دا په انعام کې دله ورکوي خو دا قاضي ابو بکر محمد بن عبد الباقي وایي چې یاره ما ویل که چېرته زه د نه دا پیسې وانلم خو دغې لوږې د لاسه خو زه راوتیم د فقر او د غریبۍ د وجې نه خو زه راوتیم او که چېرته دا ترې والم نو دا خو په ما باندې لازم او فرض چې دا زه خپل مالک ته ورسو دا هم ښه نه ده نو وایي ما چې کوم دی نو ده ماله دا پیسې راکولې خو ما نه اخېستلې ما انکار ما ته دا خبره د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم را یاده شوله چې من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه چا چې د الله دپاره یو څیز پرېښود الله به هغه له د هغې نه غوره بدله ورکړي ما د پیغمبر دا خبر را یاده شوله چې دا 500 دینار هم زه پرېږدم نه اخلم ما له به الله غوره بدله راکړي ای لوږه ده لوږه غریبي ده دا که ما ورته وې دې به څوک نه ټینګولی شي هغه ورله دا ورکړله او هغه پیسې هغه زور لګو چې دلې ورکړي هغه د 500 دینار خو هغه نه اخېستل وایي هغه سړی چې کوم دی نو زما د خوا نه لاړ
پیسې و چې ما وانه رستلې غزار شو وای ما سوچ کو چې یاره په مکه کې خو ما ته خوراک سکاک نه ملاوي خو زم چرته هجرت کوم په هجرت کې څه برکت چرته سفر کوم وای سامان سفر میزان سره دغه وخت مطابق واغست او روان شوم د سمندر په غاړه سمندر کې چې کم نه کشتۍ وینم په کشتۍ کې سور شو هغه کشتۍ سره د ملګرو موږ په دې کې سواری هغه روانه ده خو د دریاب او د سمندر موجود او چپیراله هغه دړي ونه کړل زما هغه ملګری په هغه کې څومره سامانونه هغه ټول ټوک خدل لامبو ورتله سمند لامبو والی وای ما ته کوم نه دغه کشتۍ نه یو تخته ملاو شو په تخته باندې کېناست تخته باندې کېناستم نو تختې روح سم معلوم دي چې دا مې کم خاوري خو چې کوم خاصه سمندر بیګي نو دا مو سره اوس فاصله معلومه نه ده چې څومره فاصله کې بدل وای سمو دا مزل مې وکړ لوګم دا خو زه سو بس روانم دا تخته چې کوم دی یو ټاپو ته یو جزیره تر سمندر په منځ کې چې وا هغه ته ورسېد زه دا تختې نه کوشم دغه جزیره ته روان شوم تاسو مې کو جمعات کم ځای کې دی جمعات چې الله والا خلک چرته جمعات دي نو ما ته جمعات خو دې شو زه جمعات ته ورتن نشم وکي راخه چې الله د پاره یو چیز پرېږدي طالب الله غوړه بدل درکې دې واقع ته ورشي وای زه هغه جمعات ته ورننه وتلم په جمعات کې مې تلاوت شروع کوم ماله قرآن راتو ما تلاوت شروع کوم نو خلکو زما आवाज او تلاوت خو خلک حیران شو چې دا څنګه یو استاد مونږ ته چې کوم نه په دې جزیره کې یو د قرآن عالم او د قرآن حافظ ملا نو وای ما ته ویل چې ما ته قرآن نه وای ما ورته ویل چې داسې خلک خو زه د الله نه غواړم چې ما نه سجده کوي راځي بالکل به تخیب وای خلکو ته قرآن خودل شروع کړل امامتی مم کوله قرآن مم خودو پدې کې یو ورځ زبورم نو په جمعات کې بوسیدا او ضعیف پانی او اوراق چې کوم نه د صبر اتري د قرآن مجید پراته ما ویل چیرې ما له اسیم لیکل راځي دغه اوراق نه بګورم او ورسره چې کوم د صورت یادم نه او لیکل بقول بل قرآن مجید ولا نسخه به تیار وای ما دا لیکل کول پدې کې هغه خلک چې کوم نه وی کتل زما لیکل ډیر خو چې مانه تعالی خو لیکلم درځي نو ما ته ویل چې آیا زمونږ بچو ته او زمونږ کشرانو ته لیکلو نه خي ما ورته ویل چې بالکل به ورته وای ما هغه ته لیکل لوستل چې کوم نه شروع کړل معنا تعلیم می شروع کو هغه به مال هغه وخت مطابق معاوضه راکول ما سره ډیر مال جمع شو وای ما وعده نو کړی وای ما ته ویل چې راستا خو زمون سره ډیر وخت شو ډیر تعلق دی او ته زمون ډیر خوخي بس زمون به امام او طالب مبارک دلته یو یتیم جنې ده هغه ته د پلان نه ډیر څه ملاو دی په میراث کې او موږ غواړو چې داغه وعده تاسو وای ما هغه تاول ما انکار کړ فاغي زه مجبور کړم چې خامخا به دا وعده کړم وای اخر چې زه مجبور کړم ما ورته ویل چې سیدا وعده وکړه وای هغه زما د هغه جنې سره د وعده هغه تنظیم جوړ ما ته چې په کوم محفل کې او مجلس کې هغه جنې او هغه یتیمه زما بیبي هغه حواله کوله نو د هغه په دې غاړه باندې یو هاو هغه ته زما نظر ما هغه ته چې کوم نه نو داسې ډیر په تعجب سره کتل وای خلکو زما خوا کې ما ته ویل چې اې دا الله بنده د دې جنې خو تاړم ما کوته دغه هار ته چې کوم نه په نظر شوی دا جنې وای چې د دې صرف مال سره مینه ده او مال سره محبت ده نو ما ورته ویل چې تاسو ته پته نشته د دې هار سره ډیر لویا قصه چې کوم نه هغه سره وابسته ما ته ویل چې دا څه قصه ده دې سره ما ورته هغه قصه د سم شروع کړه چې دا هغه هار دی چې په مکه کې زه د کور نه راووتلم موږ هم د ډېرې لوږې دراس او هغه ما دا یو تیلې کې د هار موندلی او دې کې دومره ملغلرې وي او داسې یو دا بالکل مخه وی هغه خلکو د ډېر تعجب نه تهلیل او تکبیر لا اله الا الله الله اکبر تعجب نه دا خبره نو ما ورته ویل چې تاسو دا لا اله الا الله او تکبیر ولې داسې په زور سره په تعجب سره ویل وای موږ ته ویل د دې جنې چې پلار ژوند دی هغه ویل چې یا الله هغه انسان د دې انسان په شان ما انسان چرته نو لیدلې هغه انسان ما ته بیا مخې ته چرته راولي کچرته هغه انسان ما ته ملاو شو دا لور بم ولا په نکاح ورکوم او دا هار
خو هغه پلار نن چې کوم دی نو مړ دی هغه موجود نه دی هغه جنۍ هم تا ته په نکاح شوله او هغه هار هم تا ته چې کوم دی میلاو من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه چا چې د الله دپاره یو څیز پرېښود الله به د هغې نه غوره بدله ورکړي ده د الله دپاره 500 دیناره پرېښود او د 500 دینارو په مقابله کې دا څومره دغه قاضي ابوبکر فرمایي وی بیا چې کوم دی نو د هغې نه زما 2 بچي پیدا شوي هغه بیا مړه شوله او هغه هار ما او زما بچو ته چې کوم دی نو په میراث کې پاتې او بیا هغه بچیم یکې بعد دیګرې یو بل پسې چې کوم دی نو ځوان مړه شو ما ته هغه هار چې کوم دی نو شو پاتې او هغه هار بیا په 1 لک روپۍ 1 لک دینار باندې ما څه بیا خاص 1 لک دینار 500 دینار پرېښودل 100 دینار میلاو 1 لک دینار د الله دپاره خواهشات پرېږده د الله دپاره ناروا پرېږده الله به تعالی چې کوم دی ستا د خواهشاتو نه د زړه د تمنا او ارزونه به څه درکړي غوره بدلې به درکړي الله تعالی دې موږ په صحیح معنو کې د الله او د رسول تابعدار دي الله تعالی دې موږ د شیطان د تابعدارۍ نه د هغه د وسوسو نه په هم نه ماني